أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. دام اغازه دے چھ تیر کال منگا اخیرانی درس کی دازے ویلیو سورة النساء آیت نمبر 62 اور دلتا چکم واقعہ راغلی وانو آغیبانی پا تبصیرہ بانی آغا درس ختم شویو. آغا مباحث او آغا خبر جستا پا نظر کی او پا علم کی او تازئی نو مزید خبرو بانے و بیا پویدل آسانی. کم منافق چے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجلیو ذکر چاگہ دا پیغمبر دا فیصلے خلاف دا حضرت عمر فیصلہ غفتا نو دا قتل دا ارتداد پا بنیادو دا قتل مرتدو ذکر چه قرآن دا دے بارہ کی خبر واضح کری دا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. دا ما فی قلوبہم نا مراد دا منافقت او دا زیغ او دا اسلام نا واپس کی دل. خود آیت کی دے اولنی خبر کی لغو نظام پویو دا لگا تفصیل طلب خبرت فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم دا دی دا خپلو عملونو پا نتیجہ کے دی تا مصیبت ورسیگی نو ثم جاؤوک یحلفون باللہ بیاستا مخل رازیو پا اللہ قسمون اخری چا ان اردنا الا احسانا و توفیقا. زمون مطلب خو احسان نا مطلب نیکی وا زمون پا نیتونو جی شک مکوی مون خودر خلقیو خو تاسو اسی منگا خوخ نیو او چه منگا سم خبر کونو امستاسو زمون پا بارا کی پا شکونو کی اختای او مبتلای او زمون دا خی خبریم غلط مطلب علی حالانکہ زمون نیتونو خو ٹک دا خیر دے پا عمل کی خبران سا کمزوری کی گی دا بانے کئی دا منافقان. زمون مطلب خو احسان و توفیقا دا توفیق نا مراد چه دل تکم مفہوم دے نو آغا دا خپل دور پا تناظر کے آغاز دا کول کوشش کے نو بیا بڑیر خپوت ہوئی. توفیقاً مطلب دا آغا دا دے چه پیغمبر علیہ السلام یو فیصلہ اکڑا وہ خیر دے کہ دا غین بعد سے فریقین پس بلا خبر باندے راضی شی نو دا ہم یو خبر دا صلح و مصالحت خو خشه ده نوای صلح و مصالحت خو خشه ده خو د پیغمبر د فیصله نه مخ کی د پیغمبر د فیصله نه بعد بیا خراب شه بیا ناقابل قبول ده. دی وجره تخپل فقه ویل دا چې پاغه کی تا ته دا ویل شي وی دي چې کله قاضي او د عدالت مخ ته کیس مخ کی وړاندې شي نو فریقینو کې واغه د صلح کوشش کوي. خبردار چې او تاول وی خپل منځ کې صلح وکړي کہ کیس داسی چه پائے کے راجنامہ کے دیشی بعضی کیسونا داسی چه پائے کے راجنامے نہ کی گی نو آخو جدا مسئلہ دا پاگا تفصیلاتو کے اس نزو خو چه کم کیسونا قابل دا راجنامی دی نو پاگے کے پکار دا چه عدالت فریقین تا دا راجنامے خبرو کی. لیکن چکل دا پیغمبر فیصلہ راشی نو دا پیغمبر دا فیصلے نا بعد پاکی راجنامہ کول دا بیا دا منافقانو کار دے دا دا مومن کار نہ دے. اور دا توفیقاً پا دے لفظ کی او خاص مفہوم شامل لے کنینو دا صلح دا لفظ ہم قرآن کی استعمال شوید
لکه سورۃ بقره کې قرآن کې الله تعالی فرمایي چې والصلح خیر واحضرت الانفس الشح. صلح خدا هغه د زوجینو په حواله باندې وایي چې ښځه او خاوند په منځ کې اختلاف پیدا شي نو صلح وکړي. داسې سورۃ الحجرات کې د دوو فریقو په باره کې قرآن ویلی دي چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. نو صلح وکړه خبر. نو د صلح لفظ په قرآن په داسې موقع کې استعمال کړی دی خو دې ځای کې دا د صلح لفظ نه دی استعمال کړی. دې ځای کې دا د توفیق لفظ استعمال شوی. والله تعالی عالم خدای نه یو مطلب دا ښکاري چې دا دې زمانہ کې چې کومه فلسفه د خلکو جوړه کړې ده هغه دا ده چې د اسلام او د غیر اسلامي نظریاتو په منځ کې داسې یو ملغوبه جوړه هغې ته دی وحدت الادیان وی وحدت الادیان. او دې دپاره یهودیانو باقاعده کار شروع کړی دی. هغه دا چې دی وایي چې یاره په هر دین کې او په هر مذهب کې او په هر نظریه کې صحیح خبرې شته نو دا ښې خبرې به راجمع کړو او په دې به دا دنیا متفقه کړو نو جګړې به ختم شي. بظاهر خو مطلب دا دی جګړې به ختم دی وجه نه خدا مسلمانان پاکې سادهګان دي نو هغه هم پکې دوکه شي او وایي چې هلکه د خبرو د خلکو مطلب خو ټیک دی دا خلک خو صحیح خبره کوي ته ولې دې نه مخالفت کې چې دا جګړې ختم شي او دا ډزې ډوزې او دا ګوره څونه کورونه په دې روان شو څونه ملکونه روان شو څونه خلک زخمیان شو او څه شو نو چې دا جګړې ختم شي نو دا خو غلطه خبره خو نه ده. او بیا پکې دا زمونږ دا دانشوران صاحبان پکې لا بیا د دې نه پسې ور نور ورخواږه شي نه دوی پکې وایي چې د اسلام او د کفر په منځ کې او د نورو ادیانو په منځ کې خو ډېر مشترکات دي. مشترکات ډېرې خبرې شریکې دي. بعضې صاحبانو په دې غټ غټ کتابونه لیکلي دي هسې ځان ستړی که هندو ستړی او خدای ناراض هغه د اسلام او د کفر په منځ کې مشترکات لټوي. مشترکات لټوي نو ته به وایې چې دا خو قرآن خو آیت په دې ګواه دی. قرآن کې خو الله تعالی ویلی دی چې یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله. مشترکات خو شته مایده خو ستا د خویدو هغه بنیاد دی. نور هیڅ خبره مشترک نشته سوا د دې نه چې د اهل کتابو دا دعوه ده چې موږ الله تعالی خدای منو او رب منو. باقي چې کومې خبرې دي هغه مشترک دي نه. ته به وایې چې نور ولې مشترک نه دي څه حقوق العباد او څه شی او څه د انسانانو څه حقوق او څه د ظلم او وایي دا ډول مشترکات دي نه. اسلام دې ته مشترکات نه وایي. ولې دې دپاره د پوهېدو دپاره لږ غور پکار دی. هغه غور دا پکار دی چې آیا د عبادت او یا د یو عملی مظهر د یو عملی اقدام بنیاد څه دی. اسلام د سره هغه کار ته د اسلام کار وایي نه چې د هغې بنیاد توحید نه وي د هغې بنیاد اطاعت د الله او د الله د رسول نه وي. نو که هغه کار به ظاهر ښه کار وي نو هغه وقتي طور خو سړی د مصالحت دپاره څه بنیاد جوړولی شي خو ته هغې ته دا نشي ویلی چې د هغه دا کار او د اسلام دا کار دا دواړه بلکل مشترک دي دا دواړه برابر دا سره ممکنه نه ده. زما د خبرې په مطلب ځان پوهې نو غور ښه جوور کې نو بیا پې پوهېږي. زه دا نه وایم چې په هغه نورو ادیانو کې بعضې ښه کارونه نشته بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د مکې مشرکینو په باره کې ویلي یو حلف الفضولو سیرت کتابونه چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې یو حلف حصه وه او فضول یې ورته غالبا ځکه وایي چې په هغې کې زیات خلک داسې وو چې د هغې په نوم کې فضل راته نو په هغې کې دا وه چې د بهر نه کوم میلمه راشي د هغه قدر به کوو مسافر راشي د هغه خیال وساتو هغه که مظلومي نو د هغه دپاره به مشترک جدوجهد کوو که په هغه چا زیاتی کړی نو ټول خلک به د هغه دپاره ودرېږو د میلمه خیال به ساتو دا قسمه خبرې او مطلب دا چې د بیت الله میلمانه دي نو خیال به ساتو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې یو ځل فرمایلی چې دا کوم حلف هلته کې زه د هغې حصه جوړ شوی وم
که هغه سي حلف اوس هم مشرکین زمانه غواړي نو سره ملګری کېږم. د دې مطلب دا نه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا زمونږ او د هغې په منځ کې مشترکات دي، خو مطلب یې دا دی چې دا یو ښه کار دی چې د هغې تایید کوم. پاتې شو دا چې په دې به الله تعالی چاله اجر ورکوي، نو هغه خبره چې ته زده کړې نو اسانه ده. چې الله تعالی په هغې عمل اجر نه ورکوي چې کوم عمل چې دی هغه د الله تعالی د رضا دپاره نه وي شوی او د توحید او د سنت په بنیاد نه وي شوی. لکه په عمل صالح کې دا شرطونه دي. کم عمل صالح دی؟ نو د صالح عمل لپاره ایمان شرط دی، اتباع سنت شرط دی، اخلاص شرط دی او حلال ډوډۍ شرط دی. دا څلور شرطونه چې پکې نه نو عمل د الله تعالی د رضا عمل دی نه، هغه ناقابل قبول دی. چې دا کوم عمل په بنیاد کې ایمان نه وي، چې کوم عمل د اتباع سنت په بنیاد نه وي، چې په کوم عمل کې اخلاص نه وي او چې دا څلور درې واړه خبرې پکې موجود وي، خو چې سړی ډوډۍ حرام وي نو بیا عبادت نه قبلي. دا تصور چې زمونږ او د نورو خلقو په منځ کې مشترکات دي، یو مشترک ټکی دی هغه قرآن ویلی دی، بس هغه دا چې د هغې خلقو دا دعوه ده چې مونږ الله تعالی ته رب وایو. ځکه قرآن صرف هغه خبره ذکر کړې ده چې الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. دا د توحید د مسلې بیان یې کړ. ورنه په هغه وخت کې هم نور مشترکات وو. ولدي د مکې د مشرکانو حجونه نه کول سه، ولدي میلمنو ډوډۍ نه ورکول سه، ولدي د مظلوم حمایت نه کو سه، ولدي د بیت الله خدمت نه کو سه. سورة حج کې چې دا آیت کله راغی چې اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نو دا هغه زمانه وه چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د بدر نه بعد زمانه وه، او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په قیدیانو کې لاګیر او آزاد شوی نه و. ادي په یو مجلس کې ناسو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناسو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د قیدی په حیثیتو نو یو بحث روانو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی چې یاره تاسو د مشرکین دومره ناکاره خلک او داسې او خپل تر ته لګیاو. نو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې تذکرون مساوینا ولا تذکرون محاسننا. تاسو د انصاف نه کار نه لرئ، زمونږ بد بیانوئ او زمونږ ښه نه بیانوئ، مونږ خو څه ښه خوی نه شته. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته تعجب په انداز کې وایي چې الکم محاسن، په تاسو کې هم لا څه خوبۍ شته، ستاسو هم لا څه خوبۍ شته. هغه وایي او په مونږ کې خوبۍ شته که نه؟ وایي څه؟ وی مونږ بیت الله دا دی د هغه خدمت کوو، د بیت الله صفایي د هغه د پردو د یوسو، بیا د بیت الله د میلمنو د حاجیانو هغوی له ډوډۍ ورکوو، هغوی له ځای ورکوو، هغوی له جامې ورکوو. جامې به هم ورکولې، جامې دا چې د بار نه به کوم خلک راتلل نو هغوی به خپلې جامې ترې لرې کړې که نه وی دی پکې مونږ ګناه کړې. نو که د دې قریشو سره به جامې وي نو به ورله ورکړې، او که د قریشو سره به جامې خلاصې شوې نو بیا به بربنډ طواف کوو. وی د قریشو جامې پاکې د اوس برګان دي، لکه پښتو کې چې موږ وایو په لمنې مونځ کېږي، نو دا د لمنې مونځ کې د تصور هغه ځای نه راغلی دی چې د نورو خلکو جامې پلیتې دي او د دې جامې پاکې دي. نو چې پاکې جامې میلاو شوې نو ښه ده، که وامم ده که پاکې جامې میلاو نه شوې نو بیا نو به مونږ له جامې ورکوو، مونږ له ډوډۍ ورکوو، مونږ له اوبه ورکوو، مونږ د هغې میلمستیا کوو او تعمیر او آبادي کوو د دې بیت الله. نو په دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له طرف نه الله تعالی جواب راولېږي چې اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. بل عبادت خلا پرېږده، خو د بیت الله تعمیر او د حاجیانو د بیت الله د میلمنو ډوډۍ او اوبه دا هم د الله تعالی ته قبول نه دي. دا سره محاسن دي نه، دا ته د هغې محاسنو په مقابله کې پیش کړئ چې کوم محاسن د مؤمنانو دي او د ایمان په وجه دي. دا تصور ذهن نه وباسه چې زمونږ او د نورو خلکو په منځ کې څه مشترکات شته.
کوم خلک چې الله تعالی ته رب وایي د اهل کتاب ځان ته وایي نو هغې دپاره همدغه یو مشترک ټکی دی چې تا لکه ته د خدای منې نو راځه خدای منل دې ته نه وایي راځه چې په صحیح معنو کې ومنې بل چا سره ډو مشترکات زمونږ شته نه نو یو دا وحدت الادیان والا دا بنیادی غلطي کوي چې هغه وایي هلته او دلته هغه د دنیا شیونه راجمع کړي چې لکه دا وګوره دا خو تاسو ټول نو داسې که ته رښتیا راجمع کوې نو بس چې بیا د هندوانو سره هم ډېر شی مشترکات راجمع شي لکه زمونږ دا صاحب چې وایي چې د هندوانو او زمونږ کې څه فرق دی خو وایي دال هغه هم خوري او مونږ هم خورو بوتله نو دال خوراک خو یوازې مشترک نه دی که نه هغه حرام او حلال نه پېژني او ته حرام او حلال که ته یې پېژنې که نه پېژنې خو مسلمان یې پېژني دا دال خو په 1947 کې ستا نیکه خوړ نو بیا دغه نه ولې راته د هندوستان نه دلته هجرت ولې کو هغه وخت ستا نیکه ته دا پته نه وه چې هندو هم دال خوري او ته هم دال خورې نو ولې بیا هغه وطن د هندوستان پرېښوده او دلته راته دې کې خبره نه ده خبره دې کې ده او یوازې دال خوراک نه دی هغه د غوا متیازې هم څښي او د غوا غوښان هم خوري نو ته به د غوا غوښان وخورې دال خوراک سره بیا پکې د غوا غوښان خوړل هم دي یو کلیپ چلیږي پرې دا کې ما ته هم 2-3 ځله چا راولېږه یو صاحب دی ښه زبردست انګریزي ملور دی او د میډیکل ټرمینالوجي نه هم ډېر ښه خبر دی وایي د غوا په دې غوښانو کې د 48 بیمارو علاج دی 48 بیمارو علاج او که په غاښونو کې په خوله کې په مرۍ کې د څه تکلیف وي نو ګوټ دې وکړه او داسې په دې خوله کې واړه او بیا تېر کړه څوک ورته وایي چې هلکه د دې خو خوند خرابي وایي د دې بعضو ګولو خوند هم خرابي وایي هغه خو خورې نو دا هم خوره کړه نو ته چې وایې چې زه او هندو یو شان دی زموږ یو تهذیب نو یو تهذیب کوم ځای دی ستا او دا او غوښان خوري نو ته غوښان خوړی شي یا وخوره زموږ په مخ کې چې موږ ته پته ولګي چې او ستا او د هغه تهذیب یو مشترکات نشته مشترکات دې ته نه وایي مشترکات دې ته وایي چې د یوې عقیدې په بنیاد باندې کوم مشترک دا وایه دا مشترکات نو د توفیقا دا مطلب د کفر او د اسلام په منځ کې اشتراکي عمل څنګه ممکن دی اشتراکي عمل هغه عیسایانو ته چې ویلي دي نو مطلب یې دا دی چې تاسو دا خبره مه وایئ چې خدای پاک زوی نیولی دی ځان له عیسی علیه السلام دې نه قلار شئ اولنی ټکی او د دې نه قلار شه ځکه ستا په اصل عقیده کې دا خبره نه وه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل نه به خدایان نه جوړو څنګه چې تاسو عیسی علیه السلام نه خدای جوړ کړی دا پرېږده نو بیا راځه زما خواله داسې نه چې دا بوت به دې ترخ کې نیولی او زما خواله راځه او بیا به زما ستا روغې دا نه کېږي دا څنګه کېدی شي زه عیسی علیه السلام ته پیغمبر وایم او یهودي به ورته نعوذ بالله کنزل کوي او عیسایي به ورته خدای وایي او زه به وایم چې لا اله الا الله او دی به وایي چې نه عیسی د خدای زوی دی او بیا هم زموږ او د ده په منځ کې مشترکات دي بیا مشترکات د کوم ځای نه راغلي نو دا د وحدت الادیان دا تصور دا بنیاد د سر نه غلط دی د دې بنیاد دا دی چې دا اسلام الدین دی اسلام خو جامع نظام دی هغه نور څه مطلب نه دی خو مطلب یې دا دی چې ستا په دې عقیده کې ستا شک پیدا شي قرآن هغه اهمیت ختم شي هغه پرېښودې څنګه چې دا بس قرآن هم لکه د دې نورو کتابونو په شان د تورات او انجیل چې څنګه کتابونو په هغې کې کمې زیاتی شوی دی نو دوی دا قرآن هم هغې معیار له راوړي هغې معیار ته یې ور چې دا هم د دې معیار کتاب وګڼلی شي تاسو ګورئ دې زمانه کې د خلکو مختلف طریقې واردات دار چا جدا دي نو دا طریقې واردات دار چې د جماعت او د مندر او د ګرجې او د سیناګاګ او د چرچ دا یوې سطحې ته راشي د هغې په نسبت باندې د چرچ او د مندر څه حیثیت دی هلته څه د پاکۍ او د پلیتۍ څه تصور شته په دې ګیا ګذره زمانه کې هم د جومات تصور دا دی ماشوم هم چې جومات ته راشي لکه او بل سړی شور کوي نو هغه ورته راریان دا نه پېژني د جومات دی د جومات تقدس نه پېژني هغه دا نه غواړي چې د هغې دا غواړي چې حقیقت کې چې دا د جومات کوم تصور د تقدس په ذهن کې پروت دی دا ختم شي
ځکه هغې د دې وحدت الادیان دپاره دا طریقه جوړه کړې ده چې د دې طریقه به دا وي چې په سرکاري ځایونو کې به جومات ګرجا مندر د یهودیانو سلوطه یا سیناګاګ چې ورته وی او دا ګوردواره او دا ټول به په یو دروازه دننه یو غټه دروازه به یو غټه قلا پای کې بدن نه دا سلو 15 شپږ واړه ځایونه او په یو دروازه به خلک ځي او راځي او یو کتاب به په ترخ کې چې کتاب کې بدن نه بایبل وي قرآن به پکې په هغه نسخه کې دننه په هغه دوه او پای کې به تورات انجیل بایبل به پکې می او پای کې بیا بل ورته به پکې بیا ویدونم پکې راشي او یا به پکې چرتا ګرند به پکې راشي په قلاره دا دې د پاره چې دا مذهبونه نو مطلب دا دی چې بس دا جګړه مکوي او په دې کې چې کوم یو نوې دین جوړول غواړي یو نوې دین نو دا که نور چاته قابل قبول نو قابل قبول به یو ته ماته دا مو وایي چې لکه دا باقي خلک مني ته ولې نه مني دې مطلب دا جګړه ته کې نه مني مسلمان اسلام نه مني ته ځان له جوړاو کې یو ځای کېږي او جدا کېږي دا کې مکار نشته خو اسلام دا شی نه مني اسلام دا نه مني اسلام وقل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نستاده مشترکات د پاره د لری کوم اسلام د حرام او حلال خبره کوي او کته ته جګړه پیدا کړي نو مې جګړه تا پیدا کړی جګړه هوتا پیدا کړی چې محمد صلی الله علیه وسلم نه مني پیغمبر ما جګړه نه پیدا کړل ټول پیغمبران منو جګړه هوتا د لاسه پیدا نو دا خبره زین کې کینه وای چې دا وحدت الادیان تصور دا د اسلام خلاف دویم زموږ د پاکستان په حواله باندې خلک دا خبره کوي چې دا بر صغیر پاک و هند کې هو الکه یو ځای خلک اوسېدو دا یو وطن دا تاسو اوسه په کې جدا جدا خبرې کوي یو صاحب په کې اوسه بل ور بیان ورکړل وایي چې دا پاکستان د خلکو غلطي دا وکړه چې د هندو ته دشمن وي کني هندو زمون دشمن نه او هغه په فوج پسې بیا خبرې کړې دی وی چې دا د فوج ضرورت چې دا هندو ته دشمن وي ځکه چې خپل اهمیت ښکاري پکار ده چې خلک ول جواب ورکړي یوازې زما په جواب کار نه کوي دا بدبخت د اسلام نه خبره د پاکستان د تاریخ نه خبره نو دا ظلم پر هندوستان کې مسلمانانو باندې هندوانو شروع کړو او هندوانو او انګريزانو په مسلمانانو باندې شروع کړو ته اول دا وګوره هغه خو په اردو دا جبه نه د اردو جبه د دې سره نفرت پیدا کړ تاسو ته په پته چې سر سید احمد خان چې په کوم ځای کې د هندي او د اردو جګړه پیدا شو په بر صغیر کې په هغه وخت کې سر سید احمد خان غونډه سړیم دا ویلی چې اندازه دا ښکاری چې په دې هندوستان کې په دې بر صغیر کې به مسلمان او هندو دواړه یو ځای ونه چلی ځکه د هندوانو د صورتحال چې هغه صرف د اردو ژبې دشمنی چې هغه وایي دا ځکه دشمنی کو چې په دې کې د عربی ټکی دي او په دې کې د فارسی ټکی دي تاسو ته پته چې د هندي ژبه څنګه جوړه شو په ټوله دنیا کې واحده ژبه هندي ده چې هغه داسې نه ده جوړه شوې لکه څنګه چې ژبې جوړیږي هغه داسې جوړه شوې ده چې هغه د اردو ژبه نه د هندي د فارسی او د عربی الفاظ ویست او د هندي ژبه الفاظ پکې وردن نه کړو او یو مصنوعي ژبه جوړه کړه په دنیا کې هیڅ ژبه هم داسې نه جوړه شوې ژبه داسې جوړیږي چې خلک یو ځای نه بل ځای ته هجرت وکړي سو مختلف قومونه په وجه یو ځای شي یا د تجارت په وجه یا د کاروبار په وجه یا یو وطن جوړ شي نو دا وطن کې بیا مختلفې ژبې او خلک یو بل سره ملاویږي نو دا نه یو بل ژبه جوړ شي لکه تاسو اوس په دې نه پوهیږئ چې د پښتو نه یو بل ژبه جوړېدونکې ده پښتو نه بل ژبه جوړېدو خو څوک به پوهیږي نه چې کوم اصل پښتو دا پرېښودل شوې اوس موږ بل سوای یو صاحب ابتابات کې ما ورته ویل چې لکه ته د سندو نه ما ته بلګه په پښتو پوهیږي او اوس به بالکل پوهیږم ما زه ته د پښتو ټکی وایم ته به پوهیږي ما دروازه بند کا وای اوس به پوښوم دروازه بند کړ ما ور پورې کا وې نه سمجا ما ته پښتو دی ته وای دروازه بند کا پښتو نه ده ور پورې کا پښتو ده ور پورې کا نو زه ته ور پورې کا باندې پوښه موږ پرېخه د پښتو ته ځکه زه به پوهیږم زه پښتو وایم نه ته به ځکه پوهیږي کما پښتو ویل ته بیا نه پوهیږي نو دا اوس یو بل ژبه جوړیږي اوس نوې ماشوم چې دی دا هغه به کولاو که پیژني
پورې کا ولري کنه پیژني نبی ابا کولاو کا پکې وای او چې پورې ولري وته وای دا څه کوم جواب نو دې معنا دا چې پښتو به شي نومي خو شی به بل شي جبه داسې جوړیږي هندي ژبه څنګه جوړه شو هندي ژبه داسې جوړه شو چې هغه د اردو نه د عربی او د فارسی الفاظ لري کړو او دا هغه په ځای پکې د هندي ژبه الفاظ ورکې خو د سنسکرت ژبه الفاظ پکې ورکې خو نو دا هندي شو او دا کار مصنوعي ته نو چې دا وکړو سر سید احمد خان وی چې پته ولګېده چې د هندو په دماغو کې د عربی ژبې نه دونه نفرت دی نو د مسلمان نه به څومره نفرتي نو د دې نفرت باوجود به پر یو وطن کې دواړه څنګه اوسي نو دی له دې نه دی خبر د دې نه دی خو ستا دشمن دی دا پر هندوستان کې اوس داسې کېږي پاکستان د سیکولرزم ودلته سیکولرزم ته وګوره د سیکولرزم څه نتیجه راوتله زبردستی باندې اوس په جماعتونو کې باقاعده د بوتان دي مودي وای موزي چې جماعتونو کې به بوتان دلته ماشومان ته وای د وندې ماترم ترانه بوای وندې ماترم هغه ترانه د چې سیکان وای دا د شرک ترانه ده وای مونږ نه منو موږ مشرکان خو نه یو سیک نه مني دا به مسلمان باندې په زور مني سیک وای دا د وندې ماترم ترانه چې دا د دې کفر دی او شرک دی د مشرکان نه یو قائد اعظم رحمت الله علیه او ځلې په یو مجلس کې ناستو دا د وندې ماترم ترانه ویل کېده پاسه وینه دا منو وای پارټیشن نه مخکې خبره ده پاکستان د جوړېدو نه پاسه دا منو وای دا د شرک او کفر خبره ده مشرک نیم او مسلمان بچی ته دا به وای او دې ماته وای هندوستان دشمن نه وو هندو وای تاسو خپل دشمن جوړ نو دا وحدت الادیان والدی هندو توبو مسلمانی او دا وړي خبرې دی وای انسانیت ورته شی دی انسانیت څه ته وای انسانیت دا د دین غړ شی نو د انسان نه خدای جوړی بهر حال انسان خدای نشي کېده دا شکار خو یو ځل په هندوستان کې بر صغیر کې زموږ مسلمان صاحب کړو چې مسلمان او تخلق وي چا کړو دا کار جلال الدین اکبر دلال الدین اکبر هغه دا کار کړو نو زه تاسو کوم تا نه چې په مسلمانانو کې وسړی چې نوم جلال الدین اکبر او کار ټول د کفر د پاره وکړو یو دین الهي جوړ کړ دا خبره تصورم دغه وکړ ام دا تصور حقیقت کې دیم د فریمیسن رکن دا د يهوديانو د خفیه تنظیم الیکار په هغه زمانہ کې چې دا کوم خبر وکړو دا راته وایا چې د مسلمان د خلینه چې دا ته وی چې لکه تاسو په هندوا او په دربار کې ډیر ځات هندوان خزو کې ډیر خزي هندوانه وي نو دا تاسو کوم چې د هندوانو ته د دین الهي ولې قابل قبول نو دا د مسلمانانو د لاس ناکام شو کدا د هندوانو د لاس ناکام شو زه دا خبره کول غواړم چې هندو هغه خبره هم نه مانی چې کوم باندې د مسلمان چا پیګر چې هغه جلال الدین اکبر په شان داسې شي چې هغه د مسلمانانو درک نه لګي خو چونکې نوم د جلال الدین اکبر د مسلمانو نو هندو دا هم نه برداشت کوله چې د کفر خبره دی کوي خو چې د مسلمان د خولې نه راوځي نو دا هم نه منم ما ته به سر دی ما ته به سر ټیټین واله دی خبره منم نو دا ولې ناکام شو داسې دا په دې سیکانو کې چې دا د بابا ګورو نانک دا چې کوم مشهور متبع او دا هغه د فکر ډیر زیات خورون کې چې کبیر بابا ډیر هغه د بابا مبارک ډیر عجیب خبرې هغه کبیر صاحب چې دی هغه ولې بری خلکو ته قابل قبول نه و ځکه نوم یې کبیرو نوم د مسلمانو نو چې د مسلمان صرف نوم دی نو دا هندو ته قابل قبول نه دی نو دې مطلب دا دی چې تا چل اسلام ته جوړ کړی دی هغه خو دغه سره خو نه عقیده شته نو سره بل څه شته دغه سره څه شي نو ته د وحدت الادیان مفهوم دا ماته بیانې چې ته د خپل دین پرېږده خبر دا نه ده نو الا احسانا وتوفيقا په مطلب باندې تاسو پوهیږئ چې دی اوس زمانہ کې دغه ترم استعمالوي چې نه جی
مونږ خو دا د هندوانو خبرې کوو، د عیسایانو ته نږدې کېږو، د یهودیانو ته نږدې کېږو، د فلان کې مونږ خو احسانا و توفیقا مونږ خو وایو چې د دې مسلمانانو او د دې نورو قومونو، ځکه چې دا اوس ګلوبل ویلج دی، یو دنیا ده، ورکوټې غوندې کلی دی او په دې کلي کې مسلمان هم اوسېږي او بل هم اوسېږي او ته وایې دا کافر دی او دی داسې دی او دی داسې دی. تاسو ته به پته وي چې دا یو ارګنایزیشن دی، یو ان جی او ده، پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنډیشن، او هغه د امریکې په پیسو باندې دلته کار کوي، د امریکې په پیسو، او هغه دا کار کوي چې هغه په نصاب باندې او په تعلیمي سیستم باندې کار کوي. تعلیمي سیستم باندې دا کار کوي چې هغه بنیادی نقطه دا ده، د امریکې ته چې سفارشونه لیږي دا ورته دوی لیږي چې یاره پاکستان کې دننه دا نصاب تعلیم چې دی دا بدلول غواړي، لکه سندیانو چې بدل کو او دلته هم د هغې د بدلولو کوششونه روان دي. نو دې کې د هغې مطلب دا دی چې هغه تکنیک او طریقه څه اختیاري، هغه دا وایي چې یو طرف ته تا په آیین کې دا لیکلي دي چې دلته به اقلیتونه اوسېږي او دې ته به دلته تحفظ ملاوي او د دې به دلته حقوقي، بل طرف ته چې ته په سکول کې کوم بچي ته سبق وایې نو په هغې کې ورته د توحید خبره کوې، ته ورته د محمود غزنوي خبره کوې، ته ورته د صلاح الدین ایوبي خبره کوې، ته ورته د محمد بن قاسم خبره کوې، ته ورته دا وایې چې هندوان داسې دي او انګریزان داسې دي او مسلمان فاتحین داسې دي. نو دې مطلب دا دی چې ماشوم چې دا خبرې زده کوي نو د هغه په دماغو کې به د هندو خلاف، د انګریز خلاف، د یهودي خلاف، د مشرک خلاف، د سیک خلاف به نفرت پیدا کېږي. نو چې نفرت پیدا کېږي نو لازما به هغه بیا د یهودیانو په باره کې او د هندوانو په باره کې او د سیکانو په باره کې او د انګریزانو په باره کې به زړه کې به بغض ساتي، به چې بغض پکې ساتلي، یو طرف ته وایي ته به دلته تحفظ ملاوي او بل طرف ته داسې نسل تیارې چې د هغې نسل د تعلیم په نتیجه کې هغې ته بد وایي. نو دا به څنګه کېدی شي؟ لہذا ته د نصاب نه دا خبرې وباسه او داسې خبرې په دې نصاب کې شاملې کړه چې په هغې کې څه د نفرت خبرې نه وي. ځکه د دې دپاره جاوید غامدي هم کار کوي، هغه ورته وایي براډ مایند ایجوکیشن، وایي داسې د وسیع غوندې دماغو تعلیم پکار دی. په 10-12 کالو پورې 14 کالو پورې چې دا ماشوم شپږم اووم اتم ته نه رسېدلی، هغه پورې دته اسلام او کفر او دین او حرام او حلال او خدای او رسول او قیامت او جنت دا ورته مه وایه، بل دغه انګریزي ورته وایه او دا ساینس مینس ورته وایه، او چې څنګه بیا د هغه نه وروسته خپله خوښه ده چې څه بیا جوړېږي. دا دونه بدبخته دی چې داسې زهر دله درکوي او ته به پوهېږې چې د بل چا خبره ده خو تا ته د مسلمان په نوم باندې او د مسلمان په شکل کې یو شی درته برتي کړی دی دلته چې د 12-14 کالو د پورې ماشوم خدای او رسول نه پیژني، حرام او حلال نه پیژني، آخرت او قیامت او حیا او بې حیایۍ کې فرق نه پیژني، نو بیا به ورته څوک ښایي دا کار به ورته څوک کوي؟ بیا دې مطلب دا دی دا براډ مایند شو، یعنی چې کفر زده کوي نو دا براډ مایند دی، چې اسلام زده کوي نو دا تنګ نظری دی او مسلمانان خاموشه دي او غږ نه کوي ورته. نو دا بنیادی غلطیان دي تاسو، نو دا پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنډیشن والا دنیا ته ده او هغې لا دعوه دا کړې ده، تاسو به حیران شئ. هغه وایي مونږ په مدرسو کې 10,000 مدرسین تربیت کړل، 10,000 مدرسین مونږ ټرین کړل. تاسو په خبره پوهېږئ؟ یو صاحب ته مې ټلیفون وکړو نو ما ورته ستا مدرسې ته هم راغلي دي، نو آیه بایه شایه شروع کړه، ما یې ښه اوس مخې له نشي راتلی او په کلي کې چې تاسو پروګرام یا په ځای کې پروګرام نو د شرم نه ما ته دعوت نشي راکولی، ځکه چې ما یې خو ګوته ونیوله. نو مدرسې ته د پیس اینډ ایجوکیشن والا نه تربیت څه شي تربیت ته اخلي؟ تا ته څه تربیت درکوي؟ د بې غیرتۍ تربیت تاله درکوي. په هغه مدرسه او په هغه جومات خو د خدای اور ولګوي چې د دین تربیت دلي، ته څه دپاره پیسې به درکړي درله. نو به هر حال دا کوي، ته به حیران شې ورته. او هغه بیا د هغه مدرسو او د هغې بیا صفتونه کوي او ته دیوال سره لګولی د پروپاګنډا نه دومره متاثره کړی یرولی ته، حالانکې قرآن تا ته ویلي وي دي ویروه، وی دي ویروه اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، چې جومات ته راځي چې دی یریږي، او ته چې جومات ته راځي ته د هغه نه یریږي، نو ته به یا مسلمان نه مؤمن به نه منافق به څه بل څه بلا به. دا کومه قصه ده بیا؟
هغه په کلا برانا ورځو او هغه مونږ جی علما تربیت کړو تاسو څنګه علما تربیت کړو لشر تی ویسته ماکوان دي جوړ کړو څه چي دی ولور یو طرف ته نور خلک ته ماکوان جوړ یو طرف ته ته په بل طریقه جوړه ځکه زتا ته وایم چې بیدار اوسې ته د قران راهنمایي الا تا د پاره د قران راهنمایي شته کنه نو ان اردنا الا احسانا وتوفيقا يرجي موږ هوایي په دنیا کې اوسېګو نو د امریکای سره يرجي په سمندر کې چې اوسېګي د مگرمچ سره به بیر او دښمنی څنګه کې نو دا پیغمبران په کوم ځای کې اوسېدل چې د خلکو سره د موسی عليه السلام په کوم ځای کې اوسېدل چې د فرعون سره دښمنی کوله دا چې د بل دنیا کې اوسېدل په مریخ کې اوسېدل موسی عليه السلام د موسی عليه السلام باندې مریخ نه د فرعون دربار ته تراته کوم په دغه مصر کې اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو لهب او د ابو جهل چې مقابله کوله نو دا چې په بل دنیا کې اوسېدل نو به هر حال دا مې څه کوي دا خبره د قران نزد کوا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا خلق دي چې کته نه پیژنې نو مې پیژنه خو الله یې پیژني چې د دې زړونو کې منافقت ده د زړونو کې ارتداد ده دا بيدینه دي نو بیا به تاسو رویه څنګه ساتي نو فاعرض عنهم دینه مخواړه و دینه سبق موایا دینه علم مزد کوا ولټه دی پویا وعظهم نصیحت وتکوا دا بګړاو شي دا وران لکه څنګه سړی وران سړی ته نصیحت کوي نو ته دې ته نصیحت وکړه دې نصیحت ما او نصیحت سره بیا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا دا فی انفسهم د دې بلیغان سره متعلق دی نبی به معنا خه سجده کی وقل لهم قولا بلیغا فی انفسهم او دې ته داسې خبره وکړه چې د دې پر ژوند کې زبردست لارې وکړي پوهیږي چې دا غلطیانې دي ستاسو دا غلطیانې غلطۍ پوهیږي بل خبر وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله مخکره توحید خبره مونږ ډیره په تفصیل بیان کړې و او پای کې دا وا چې اصل حاکم الله رب العالمین او توحید حاکمیت الہیت وایي نو دا سوال را پیدا کېدو چې موږ اطاعت د پیغمبر وکړو او الله تعالی موږ ته ویلي چې د پیغمبر اطاعت کوي نو آیا د پیغمبر اطاعت د پیغمبر عبادت ده نو دا غي جواب ده چې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله اصل مطاع الله تعالی ده او د الله تعالی د طرف نه چون کې د پیغمبر د اطاعت اجازه هم ده او امر هم ده نو ځکه د پیغمبر اطاعت لازم ده نو د پیغمبر اطاعت کوم د ځان کولې د الله د وینا نه بغیر نو بیا خو پتا دا سوال کولې خو موږ د پیغمبر اطاعت په دې وجه کوو چې الله تعالی وایي چې اطاعت وکړي نو دا د الله تعالی عبادت ده او حقیقت کې د الله تعالی اطاعت ده ځکه قران وایي چې ومن يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو نو حقیقت کې د الله تعالی اطاعت وکړو ولې ځکه د پیغمبر د اطاعت حکم الله پاک کړی ځکه موږ اطاعت کوو چې الله تعالی ویلي چې اطاعت وکړو درېمه خبره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دې کې مقام د رسول بیانې ځینې خلک د قران نه دا خبره خو زده کې د الله تعالی مقام خو د پیغمبر مقام ته زده نه کی نو دلته د پیغمبر مقام دا بشمیر آیاتونه دا شدي چې پای کې د پیغمبر مقام ذکر کی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك دی وی چې پیغمبر خبره چې کوي نو پیغمبر خدای الله تعالی خبره کوي دا خدای الله تعالی خبره حواله پکې نه ویلې خو اطاعت کوي او د پیغمبر فیصله منه د پیغمبر هغه خبره منه چې کومه د الله تعالی تر طرف نه کوي او د پیغمبر هغه خبره منه چې خدای الله تعالی تر طرف نه ته دا حواله نه دی خو د پیغمبر خبره نه ته اطاعت کوي حتى يحكموك فيما شجر بينهم چې تا حکم وګڼي ګور حاکم الله دی اصل کې هو حاکم الله دی ان الحكم الا لله خدلت الله تعالی سوي حتى يحكموك چې تا حکم اومني چې تا حکم نه منل ته حکم نه منل دا پورې د ایمان منظور نه دی نو دا د پیغمبر اطاعت
څومره خبرې دي چې الله تعالی پیغمبر ته پریښي دي تفصیلات دا اجمال هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عمل نه کړی د زکات د روزې د حج د منځ نو دا تفصیلات نه بغیر خو هغه شی یعنی کوم تفصیلات چې د منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا هغه نه بغیر هم زړو کیږي نه دا یې بغیر هم کیږي نه دا څومره د بیوقفتو خبره ده چې وسره وې زه صرف فرض کوم سنت نه کوم یا که فرض دی سنت خو د پیغمبر کار دی کله وکړو کله ونه ظالم را فرض چې ته نو دا طریقه ده کوم ځای نه پاتې ځکه دا چې فرض به کومه طریقه وکړو دا کم ځای ولا طریقه د پیغمبر نه بغیر ته ما ته دوه رکعاته فرض څنګه کې تی ما ته وکړه پیغمبر حواله بنه راکې او ته قران د آیت په بنیاد باندې دوه رکعاته فرض وکړه صرف څنګه به کې نیت به څنګه تړي قران کې په کوم ځای کې چې نیت به داسې تړي شروع به کوم ځای نه کې قیام به مخکې کې رکوع به مخکې کې سجده به مخکې کې قاعده به مخکې کوم ځای کې دالي کلی دي رکعاتونه مسوي وختونه به کمی کوم ځای به وخت شروع کیږي او کوم ځای کې به خلاصيږي نو ته د پیغمبر د اطاعت نه بغیر او د سنت نه بغیر دوه رکعاته مونږ ما ته ثابت څنګه به کې نو لہذا دا خبره ده چې کوم خلک د اطاعت رسول نه انکار کوي نه معنا دا په حقیقت کې د قران نه انکار کول خو د قران نه برای راست انکار کوي نو چل ول کوي چل ول حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ګوره اسلام موږ ورته وایو من اسلم وجهه لله الله تعالی سپارل او دلته به الله سره پیغمبر تم ځان سپاري دغه الله وی پیغمبر تم ځان سپاري ما ته ځان سپاري نو دغه طریقه دار د پیغمبر بلاس کې لاس ورکړه بس دا بیعت به ولې کو چې بلاس کې به لاس ورکول چې بس تا خبره به مونږ کړ دا مطلب بیا چې راځي دی بل وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دا آیت کوم نن خبره زده کو نو دا لوی خبره تاسو ته کې بظاهر کې ډېر زیات مشکلات نه ښکارېږي او تفصيلات په ډېر زیات اولنې خبره خدا دا چې ولهديناهم صراطا مستقيما ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم کدا خلق هغه سوکي چې سوت نصیحت ملاوي نو دا به ول ډیره خي او مونږ به ورل بیا لکان خير لهم واشد تثبيتا دا په ایمان باندې ډیر زیات کلک کی په ایمان باندې د کلکولو طریقه شوه عمل کو د پیغمبر اطاعت کو ځان پیغمبر تسپارل وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا د خپل طرف نه بوله ډېر لوی اجر ورکو وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او دې ته به سمې لارې هدایت نو سمې لارې هدایت خو دې ته مخکې شوی دی ځکه خدا کار کوي پته ولګېده چې هغه اولنی سبقونه یاد ساته په روسکني چې هدایت ډېرې مرتبې دي د هدایت ډېرې مرتبې دي او که په ساده ژبه کې پې هغه ټول تفصیلات دوباره خو نه شو ویلی خو په ساده ژبه کې پې ځان پوهې نو دا یو ټکی باندې ځان کوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بمونځ کوو نه اهدنا الصراط المستقیم به پکې وی کنه به نو سوال دا پیدا کېده چې اوس مونږ خو کوایو چې خدای مونږ ته سم لار وښیي نو پیغمبر به څنګه دا اخرنه مونږ چې نبی رسول الله کړه به پکې اهدنا الصراط المستقیم ویلو پته ولګېده چې د هدایت مرتبه ډېرې زیاتې دي هدایت ډېر لوړ شی دی د دې دومره لوی دې کې دومره وسعت دی چې دا وسعت اندازه ته نشي لګولی نو ته بیا وایې چې آخر پیغمبر د پاره هدایت د صراط مستقیم څه معنا شو وایي مونږ ته تعلیم کوو مونږ ته ښودنه کوله چې دا جمله د پرېښودو نه ده دا د مرګ پورې د پرېښودو نه ده او د هدایت یو معنا خو یقینا هغه ده چې هغه معنا جنت ته ورننوتل دي ذکر جنتیان جنت ته نه وځي نو سبا ویل تا وی بچ الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الته د هدایت خبره ذکر دي
چې دا هدایت دا پورې د الله تعالی نه غواړه چې څوک پورې جنت په دروازه نه نوته دي او چې الته ورسېږي نو بیا هم دا نسبت د هدایت ته کې چې ګوره دا هدایت ها الحمدلله الذي هدانا لهذا شکر دې چې خدای پاک مونږ ته دا لار خو چې دا غزنه شروع شوی او دې تر ورسېږي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله که الله تعالی توفیق نه راکړي نو دا لار مونږ په خپل نشولې دي د لار کې چې کومه مرحله رااله دنیا کې پکې څومره مرحله وي او څومره مقیرات لې مرګ په وخت کې پکې شو قبر کې پکې څنګه صورتحالو د قبر نه درا پاسه دو په وخت کې څنګه صورتحالو د عمل نامو تقسیم په وخت کې څنګه صورتحالو د وزن الاعمال په وخت کې صورتحالو په صراط باندې د پوری وته په وخت کې صورتحالو ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله دا خدای الله تعالی هدایت نه دا خو دا مرحله خو نه پوره کړي نو دا پته ولا هدایناهم صراطا مستقیما مونږ بدی ته سم مطلب دا ده چې په دې هدایت کې بیا دنه ډېر لوی مرتبه دي بیا دې کې دنه بیا ډېر لوی مرتبه دي او دا په عمل پورې منحصر سره عمل کوي نو الله تعالی او تنور لاري خي والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا څوک چې jihad کوي الله د رضا لپاره خپل ژوند وقف کوي او د الله د دین د غلبې لپاره jihad کوي لنهدينهم سبلنا بیا به تمون لاري کولاو نو اغلار وخت په وخت کولاوي اولنې مطلب دا دغه خبره بیا دا چې ومن يطع الله والرسول څوک چې د الله او د الله د رسول اطاعت کوي فاولئک مع الذين انعم الله عليهم دا به دا کسانو سره چې الله تعالی باغی فضل او انعام من النبيين چې پیغمبران دي والصديقين والشهداء صديقين او شهداء دي والصالحين او صالحين دي اولنې خبره دا ده چې من يطع الله والرسول چې اطاعت الله او د رسول کی دغه چې مخکې خبره د توحید و ان الله يأمركم التحاکمیت د الله تعالی بیان شوی بیا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم پای کې دا حاکمیت تفصيلات بیان شوی بیا دې کې تاسو ګورئ نو دا بیا د عقیده خبره يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به تحاكم الى الطاغوت كفر ده دام دا توحید د مسلې تفصیل دا چې دی وی چې ان اردنا الا احسانا وتوفيقا په دې قران ردو کو دام دا توحید د عقیده تفصیل ده دا چې بیا وی چې فلا وربک لا یؤمنون د پیغمبر د اطاعت نه چې مخاله بیا هم د عقیده د توحید تفصیل چې دا د عقیده توحید دی خراب ده توحید نه دیج د کړه اوس بیا د تداوی چې ګوره یو عقیده دا یو عمل له دا د عقیده زده کړه اوس دا چې ومن يطع الله والرسول نو اطاعت د الله او د الله د رسول چې په عمل کې راوړي نو صبرته ملاويږي نو فاولئک مع الذين انعم الله عليهم او دا معیت دو قسمه ده دا معیت په دنیا کې هم ده او دا معیت په آخرت کې هم ده او د دنیا دا معیت د آخرت د معیت د پاره گویا کی بنیاد ده څنګه چې حدیث کې راځي کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون مرګ ژوند چې په کومه طریقه او مرګ به په هغه طریقه اپو پښتو کې یو متل لري چې بد ګرځي بد به ورځي مطلب دا دی ژوند څنګه تیریږي نو مرګ به مغه شي نو څنګه چې په کومه لار کې ستا ژوند نه په دغه لار بدل مرګ او چې په کومه لار کې مرګ راغی په دغه لار به بیا پاسې په قیامت نو دنیا کې د معیت د چا سره ده فاولئک مع الذين انعم الله عليهم او دلته اطاعت لفظ وی د محبت لفظ و نه وی حالانکه بل ځای کې محبت هم وي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني پته ولګی دا چې هغه اطاعت چې دا غي بنیاد محبت ده دا اطاعت خو الله تعالی تقبل لې خو هغه محبت چې دا غي سره اطاعت نه هغه الله تعالی تقبل نه ده د ډیرو خلکو محبت شته د پیغمبر سره خو اطاعت د پیغمبر نه کوي يهوديانو د پیغمبر په شان کې قصیدې او نعتونه ویلي عیسایانو ویلي هندوانو ویلي سیکانو ویلي ما سره په موبایل کې اوسم چرته دا شی ابل د یو هندو دی چې په دوبۍ کې راغی په کوم ځای کې دا څه زبردست او شی ویل دی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چې عقل به دې وته وخوځي. یو سیخ دی مهندر سنگھ بیدی، مهندر سنگھ بیدی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یو داسې قصیده ویلې ده چې حیران بشي ورته. وہی ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں اور ہم ثناخوان علی حیدر کرار تو ہے. اور نبی علیہ السلام پر بارک بیا رستو وی دا خود حضرت علی سره محبت رستو بیا نبی علیہ السلام پر بارک وی کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وی زمان پیغمبر سره مینه ده او که ته ما ته وایې چې دا خو زموږ پیغمبر دی نو وایي ستا پسې اجاره خو نه ده، ستاسو ټیکه خو نه ده، پیغمبر سره مینه کوي بیا ورسره نه. دا محبت خو کوي محبت. او آیا د دې محبت په نتیجه کې د پیغمبر اطاعت هم کوي؟ نو که اطاعت کوي خو قبول، که اطاعت نه کوي نو تش محبت خو ډېر خلک د ډېرو څیزونو سره کوي. نو ځکه قرآن وایي چې من یطع الله ورسوله، او اطاعت په د اطاعت په لفظ کې د محبت خبره شامله ده. څنګه؟ طوع معنا د خپل خوشاله نه یو کار کول. ځکه موږ وایو چې اطاعت دا آرډر اوبه کول او یا ډیسپلین پابندي کول، دا د اطاعت معنا نه ده. ډیسپلین د دې معنا نه ده، آرډر اوبه د دې معنا نه ده. ولی ځکه چې اړ به کول خدا سندې چې په زړه کې وته بد وي او ته پاسه او د منډه کې او پرېړه کې وته خدای دې غاړه کو پاک ولې دراته وي دا تم اړ په منل بس په ښکار اړ منې نه په پړ کې وته څه چي. نو قران دې د پاره د اطاعت لسوي طوع ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. تطوع طوع د زړه په خوشاله چې خبره مانی نو دې ته اطاعت وي، چې د زړه په خوشاله نه مانی دا پیغمبر اطاعت نه دی. ځکه هو انما الاعمال بالنیات دی، د الله تعالی په نسبانه د عملونو د نیکو اعمالو د قبلېدو دارومدار په صحیح نیت دی. نو دا خو اولنۍ خبره شو چې ومن یطع الله. دویمه خبره په دې سلسله کې دا ده چې فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، دا به د هغه کسانو ملګري چې چا په انعام کړی دی. ملګرتیا، نو دا ملګرتیا چې ده دا د دې معنا هم داسې ده لکه چې هغه د چا چې ته په کومه خبره کې ملګرتیا کوې نو ګویا کې هغه کار تا وکړو. دا چې قرآن مخکې ویلي دي چې کنتم خیر امة اخرجت للناس، سورة آل عمران کې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. نو دا ټول امت به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. ټول امت امر بالمعروف او نهي عن المنکر کولی شي؟ وای نشي کولی، ځکه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو د امر او د معروف او د منکر او د نهي علم غواړي. نو ټول امت خو علما نه دي، او د علم نه بغیر چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي نو بس بیا خو کار خراب کی، نیت به خیر خو کار به خراب کی. نو څنګه به بیا وایي چې ولتکن منکم امه يدعون الى الخير، چې خلک به دا کار کوي. نو بیا دا ټول خلک ولې یاد کړه؟ وای دا معیت دی چې خلک دا کار کوي او دا باقي ټول خلک تعاون کوي. نو دا داسې ده لکه دا ټول یو ډله ده، او کنه خلک دا کار کوي او دا باقي خلک خپې وایي نو دا بیا باندې شامل دي. بل خبره دلته دا ده چې فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. چا چې د الله او د رسول اطاعت کو او په خوشاله د الله او د الله د رسول خبره ومنله، نو دوی په دنیا کې هم د دې خلکو ملګرتیا کوي او په آخرت کې هم د دې خلکو ملګري. خو دلته کې د دې معیت نه مراد معیت په آخرت کې ده، چې هغه پیغمبران دي، صدیقین دي، شهدا دي او صالحین دي. نو دا منعم علیهم شو. مونږ چې څنګه سورۃ فاتحه کې ویلي ده چې صراط الذین انعمت علیهم، الله مونږ ته دا کسانو لارو ښایي چې تا په انعام او فضل کړی. نو دا د هغې تفسیر دی. څومره مفسرین چې راغلي هغه هم درته دا وایي چې دا آیت د سورۃ نساء چې دی دا د سورۃ فاتحې دا آیت تفسیر دی، چې
چې د منعم علیهم په لار باندې اول د توی صراط مستقیم وړه بیا وی چې په دې صراط مستقیم باندې څوک تللی دي نو هغه دا خلک دي نو د دې خلکو په دې لار ځه اشه دا خبره زین کې نه وای دا کوم خلک چې دا بار بار خبره کوي چې د الله او رسول نه بغیر د بل چا اطاعت نه کوم او د بل چا په لار نه ځم نو دا خبره دې ټیک نه کوي کټی کې تاسو څه خیال مع الذين انعم الله عليهم چې صراط الذين انعمت عليهم چې د هغه خلکو په لار باندې مونږ روان کا چې تا په فضل کړي او انعام دې په کړي او هغه انعام چې په کړي دی هغه پیغمبران هم دي صدیقین هم دي شهدا هم دي صالحین هم دي پته ولګی دا کنه چې داسې خلک په هر زمانه کې موجود چې هغه قابل اتباعي نو ته چې قابل اتباع پیغمبر هم دی او د صدیقین شهدا او صالحین هم دي نو بیا د اتباع د پیغمبر او د غیر پیغمبر په من کې فرق څه شو نو ما فرق په دغه سورته فاتحه باندې کدي ځان په کړی نو فرق شته فرق واضح دی د الله او د رسول د اطاعت په منځ کې فرق واضح دی څه فرق دی د الله او د رسول د اطاعت په منځ کې څه فرق دی وای د الله اطاعت لذاته دی الله تعالی ولې واجب الاطاعت دی د چا د وجه نه نجي د چا د وجه نه خو نه د خپل ذات د وجه نه د الله تعالی اطاعت په خلکو ولې واجب دی ځکه چې رب دی که څوک منی او که څوک نه منی او که څوک وی او که څوک نه وی خدای الله تعالی اطاعت لازم او واجب دی او د پیغمبر اطاعت ولې واجب دی و باذن الله وس دی وی کنه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله د پیغمبر اطاعت ولې کو ځکه کوي چې الله تعالی وی اطاعت کوي کله الله تعالی د اطاعت نه آزاد یو سره د پیغمبر اطاعت کوي یو سره د پیغمبر ته اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت یو سره کوي او په دې وجه نه منم چې دا خدای ویلي دی خو زه بعد ما شي خو خدای نه زه منم نو د اطاعت قبليږي د الله په نس نه قبلي اطاعت به الله تعالی تقبلي چې په دې وجه اطاعت کوي چې د الله تعالی رسول دی کنه دا موږ ځکه نن پیغمبر علیه السلام ته غږ سره وایو که رسول وته وایو یعنی د يهوديانو د ناتونو د عیسایانو د ناتونو د هندوانو د ناتونو خلاصه دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ سره نو چې غټ سره دی چې ته دا وې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رجل عظیم نو مسلمان بشي په دې سره مسلمانۍ کې چې په دې گواهی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم غټ سره که په دې مسلمانۍ کې چې وایي چې اشهد ان محمدا رسول الله نو رسول څه ته وایي الله تعالی راولېږي چې د اطاعت کوي ما پیغمبر دې ځکه اطاعت کوي نو اطاعت منل د پیغمبر دا نه دي چې ته لوی سړی وي لوی سړی په ټول دنیا وې دې څوک انکار نه کوي هیڅوک هم نه انکار نه کوي چې لوی سړی اچې دې کوي هر سره سړی زوی نه په دې باندې څوک نه مسلمانېږي چې پیغمبر لوی سړی ومني په دې مسلمانېږي چې پیغمبر ومني نو دا د الله او د رسول د اطاعت په منځ کې خبره شو بیا د رسول او د غیر رسول د اطاعت په منځ کې دا خبره د رسول سره اختلاف نه کی رسول سره اختلاف نه کی د رسول سره د ټول امت چې رايو شي ور سره اختلاف نشي کولای یو سره خو پرې حق نشته چاته چې سره اختلاف او د غیر پیغمبر اطاعت چې ده نو هغه سره د اختلاف نه ده اختلاف هم سره کیږي دا به منی او دا غي موجود دي ځکه وانته ولې دا استادان د خلکو سره پیغمبرانی سره دا د استادانو شاګردانو سره په دنیا کې روانه د قیامت پورې روانه او شاګردان استادان د نشي استادانو د لګیاو شاګردانو ته غلي ناشي وځ د کیته لیکيمو زیاده نو څه مطلب دی پیغمبر مني نو پیغمبر نشو نه هغه د دې باوجود وته وخت دي چې نه ما به پوي خدای به ما ته دلیل وایي دی به ما په خبره پوي ریزن څه وجه براته وایي دلیل براته وایي ټیک خبره براته کوي او د پیغمبر پای کې دا نشته دی براته ټیک وایي او غلطه براته وایي نعوذ بالله کې دا نشته اجر تار سوي ابو منم نو دا اختلاف پکې په خپل منځ کې دا فرق پکې شته د پیغمبر د اطاعت او د غیر پیغمبر د اطاعت په منځ کې خو د دې باوجود د غیر پیغمبر کې د صدیقین شهدا او صالحین دا قابل اتباع دي دا به مو دا
د پیغمبر نه بغیر د بیا بس د ځان منی یا بل ځان بشان د بل شي منی به اسه به په خطا لاره رواني البته دا متعینه نه دی د ومنه او د ومنه خو بهر حال پاغین خبره کوم چې دا ولې متعینه قرآن ولا داسې نمونه یې ښودي دي چې هغه نمونه اوس نه دي تاسو به حیران شئ قرآن وایي چې د کومو خلکو په لاره ځي نو هغه یو پیغمبران دي نو پیغمبران خو ټیک شو د پیغمبر نوم خو نه بدلېږي خو د پیغمبر نه بعد د چا ذکر وکړو نو د دریو کسانو ذکر وکړو صدیقین شهدا صالحین دا څومره علما او دا ائمه چې مونږه یادو کنه په دې کې د یو د نوم سره نه صدیق لګېدل دي نو سره شهید لګېدل دي نو سره صالح لګېدل پته ولګېږي چې چل په نوم کې نه دی ورا امام ابو حنیفه سره امام لګېدل دي امام بخاری سره امام لګېدل دي نو قران نشي دی ویل چې من النبیین والائمه نمونه خدای صدیقین شهدا دې معنا دا چې دا صدیقیت او دا د شهادت پر مرتبه دا فوز او فائز کېدل او دا صالحیت نه هغه صالحیت او صدیقیت مراد نه دی چې دنیا ولکم سرټیفیکیټ ورکي دنه مراد هغه نه دی الله تعالی په نسبت صدیقین او شهدا او صالحین نو دا ګوره چې د انبیانو نه پس چې کوم خلق د ځان د پاره د اتباع اهل ګڼي نو پای کې دې ته مګوره چې خلکو ته څومره سنم وي خلک خو به کېدای شي چې د عقل نه خلاص شي او د سر نه د خپو پورې خر شي هغه ته به لوی سړی وي نن سبا خلک چا ته لوی سړی هغه چې د لوی سړی وي چې هغه ته یورپ لوی سړی وي یورپ زموږ دپاره لیډران مقرر وي مغرب زمون د پاره لیډران او امامان مقرر نو دا ته دنیا کې خلک د کړي چې الګ د فلان کې غړ سړی دی نو هغه زمون د پاره څه کسان غټ مقرر کی بیا زمون د مسلمانانو په وستاره سړی خو څوک پیژني نه مړه واغه په مخ په ټي وي کې راځي دنیا خلک پیژني د دنیا پیژني دنیا نو دا مطلب نه دی اصل چې په دې ته وګورئ چې په ټي وي کې کوم سړی مولا غټ دی کوم مولا په غټ مولوی صاحب دی دې ته ګوره چې د الله تعالی په نسبت باندې کوم یو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین یو مطلب دا شو دا یو پهلو شو دویمه پهلو دا چې د صدیقین او د شهدا او د صالحین کې دا ترتیب څنګه دی دا ترتیب پکې څنګه دی او دې نه مراد څوک دی چا وی چې دې نه مراد خو صحابه کرام دا ته بر ټیک ده پیغمبر نه بعد بیا د صحابه کرام اتباع کوو په صحابه کرام کې ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما خو نبی صلی الله علیه وسلم خاص کر ویلي اقتدوا بالذين من بعد ابي بکر و عمر بشمیر روایت دي معنا پس په ابو بکر او په عمر پس علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین عضوا علیها بالنواجذ زما سنت راټینګ کې او دا خلفاء راشدین سنت راټینګ کې او ابو بکر او عمر ته په موقع باندې نبی له سلام فرمایي چې لو اتفقتما لما خالفتكما کته شو دواړه په یو خبره متفقه د استاد خلاف رائے نه پېښ کوم یعنی نبی له سلام حضرت ابو بکر او حضرت عمر ته وایي چې لو اتفقتما لما خالفتكما کته شو دواړه په یو خبره متفقه نبی د استاد مخالفت نه کوم او نور بشمیر دغه په فضیلتونو کې او هغه اجماع د صحابه کرامو خو یقینا حجت ده دغه وړو اختلاف نشته اجماع د صحابه کرام نو اولنې مطلب خدا شو چې دې نه مراد ټول صحابه کرام خدا د صدیقین دا لفظ دې نو دې معنا دا چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم کردار دی نو دا مقدم دی او د شهدا مطلب دا دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم کردار دی نو دا فرق مراتب دا ورپسې دی ځکه په دې کې د امت اجماع ده چې انبیا په ټولو انسانانو بهتر دي او په انبیاو کې بیا افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پس بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او بیا حضرت عثمان او حضرت علی دا سلور په دې مرتبه دي بیا د 10 مبشره دي الکه 10 مبشره سودي ها سلور دی وی سلور سودي الکه هلست نو دا 10 مبشره په دې بیا ورپسې په دې درې هغه نه بعد بیا سوق دي نو بیا د عام خلق رای خدا له دا اصحاب بدر دي اصحاب بدر او د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ رای دا جنا دا اصحاب د بیعت عقبه دي اصحاب د بیعت عقبه دي بیا ټول سابقون الاولون من المهاجرين والانصار او بیا دغه نه بعد بیا د فتح مکه نه مخکې کوم سابق صحابه دي بیا دادي او بیا پس دا ورپسې ټول نو دا فرق مراتب بل خبره دا کې دی شي چې صدیقین او شهدا او صالحین نه مراد یوازې صحابه کرام نه دي خو دی او دي پښتو کې چې وایي مالک خو پکې لیک دی دا خو پکې دی او دي خدا د دې پورې منحصر نه دي صدیقین شهدا او صالحین دا د صحابه کرامو نه بعدم شته ځکه چې قران یو د صدیق یو لفظ نه دی ذکر کړی صدیق نه دی ویلي صدیقین ویلي نو دې معنا دا چې په امت کې صدیقون شته لکه بل ځای کې قران مجید کې یو ځای کې وایي اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم غالبا سوره الحديد اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم نو هغه کې مطلب دا دی چې صدیقین هم ډیر دي په دې امت کې او شهدا هم ډیر دي په دې امت کې دا صالحین نه مراد څوک دي نو چاوی د صالحین نه مراد عام نیکان صالحان دي نو عام نیکان صالحان هم یطع الله والرسول په خپل دي کنه تاسو په دې خبره پوهیږئ د آیت کې غور کوئ ومن يطع الله والرسول چې اطاعت د الله او رسول کی نو دا په خپل صالح شو کنه نو د صالحین مطلب څنګه شو بیا نو یو د اطاعت د الله او رسول مطلب دا دی چې الله وایي چې دا کوونو کوي او چې وای دا مکوونو نه کوي دا خو اطاعت د الله او رسول خدای انفرادي تور خسره دی خدای د اجتماعیت د اصلاح او د اجتماعیت د هدایت د پاره سکی کې نه کوي نو دا دواړه کې دي خسره هم دی او نو د نور خلکو د اصلاح د پاره جدوجہد کوي خدا خبره پکې واضحه نه ده صالحین نه مراد هغه مؤمنان دي چې اگر چې د صدیقیت او د شهادت هغه مرتبه ته نه دي رسیدلي خو هغه صالحین دي اوس به ته په کار د صالحین په ځای وته مصلحین ویلی وي نو ما په دې صالح لفظ کې هم د دې مصلح د معنا پرته ده صالح صلاح د فساد ضد ده صالح به هغه سړی چې هغه د فساد ضدواله پکې د فساد په مقابله کې ولاړ نو د دې صالح د خپل صالحیت نه ده دا د خبره ثبوت دی چې د ضد الفساد ده دا موجودګي په یو ځای کې د فساد په مقابله کې یو دیوال دی پاتې شو دا خبره چې مصلح نو مصلح چې دی دا غي کې دی چې د خلکو په ذهن کې یو معنا بدام وا چې مصلح دی ته وایي چې عملاً اصلاح راولي نو کله کله یو سړی د اصلاح د لپاره جدوجہد کوي او عملاً د اصلاح رانشي نو کله صالحین په ځای مصلحین ویلې یو خلکو په ذهن کې دا تصور راتو چې شهدا او صدیقین نه بعد هغه خلک دي چې هغه عملاً اصلاح کړی دا یعنی مجددین دي حالانکه د الله تعالی په نسبانه کې وسړي دا د په نتیجه کې داغه د دعوت او داغه د فکر او داغه د سټرګل او د جدوجہد په نتیجه کې عملاً اصلاح کیږي او کنه کې چې د اصلاح لپاره کار کوي نو دا د الله تعالی په نسبانه قابل قبول الله تعالی دې ته نه ګوري تاسو که مسلمانانو دا زموږ د زمانه د خلکو دماغ خراب دي چې و چې یاره څو کسان دې ټیکلو او څونه خلک دل راځي او یاره چې څونه پکې ناشتي څونه خلک پکې ناشتي نو چې لطیفه را یاد شو یو ځل دا سن 85 86 کې دا پر جونیجو صاحب حکومت الله دې وبخ
نو هغه وخت کې مولانا ګور رحمان صاحب مرحوم رحمه الله او د مولانا سمیع الحق صاحب دی یو بل پیش کړو شریعت بل. نو هغه شریعت بل لپاره مونږ تلو مردان کې په هغه ورځ کې دلته لازم په سن 87 کې راغلی مخیر. نو الته بیا ولاړو بیا مرګر وی زهره د دیرو د سوات او د دې طرفونو نشه د مرګر راشن ټول به یو ځای شنو دا شبا بیا زنو الته مونږ ولاړو د کالج چوک چوته وی دالته مخام یو صاحب راغی خسته به ظاهر چې وته خلک په پښتو کې په شرع برابر وي نو داسې په شرع برابر شرط هم برابر او په شرع برابر شرح ما ولید او شرع خلق مخامخ لیدا. نو هغه وی چې داس چل داس مو یو څو په زیات یو څو سوا کسان بو وی دا خلک سکی نو ما ورته وی چې دا شریعت وړي دوه خلک شریعت وړي نو ما د لاس د لګ راونی نو بیا د بيدي ما في ما ته خبر او ما ته وی چې خزي بچي یا یو یا دوی او سپي چې لنګ شي اته ته بشي راوړي نو ما چې کوم خلک شریعت واړي نو دا د خزي اولاد دي د انسانانو اولاد دي چې کوم نه واړي هغه سپي اته ته راوړي ډیر شي دي ته په کوم یو کې ما خبره تاسو ما ته په کوم یو شریعت واړي کنه واړي نو خلک دې ته ګوري یاره دې څونه خلک واړي نو د دې سونه جواب هم د طيب اردوغان ورکړی دی الله تعالی دې حفاظت وکړي وایي به خبره کنه وسو و د یورپ چې کوم دی په مړای کې نوړن خته په جرمنیانو بده ورځ جوړه ده وایي چې هغه څه وایي د مونږ چې کوم اصول په هغه خو هغه اکثریت واغسته منبران هم ډیر دي او ریفرندم هم وګټو اوس په څه چل کیږي نو څه ویل هم نشي د جمهوریت ټیک نه دی ځکه چې هغه هم معمولی هغه هم د سیوړې مور نه دی راوړی وایي په خبره باندې الله دې داسې یو بل مونږ لم راکړي. بهرحال زه وایم چې ځان ته دعا رستو کوي او طيب اردوغان ته دعا مخې کوي په خبره پوه شئ. په دې درس کې ته دا یو درخواست کوم ځان ته ما ته رستو کوي خیر دی خو طيب اردوغان ته زمانه مخې دعا کوي. نو بهرحال صالحین مې ته د دې لپاره وي چې صالح نه مطلب هغه کس دی چې هغه یوازې په خپل ذات کې اطاعت نه کوي د الله او رسول بلکې هغه د اصلاح کار هم کوي. د اصلاح کار یو مطلب دا شو. دویم مطلب دا دی چې دا د صالح دا لفظ چې دی دا قرآن مجید کې په ډیرو آیاتونو کې په یو بل مفهوم هم ذکر شوی دی. د انبیاء سلسله راځي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين والأنبياء تويدا الصالحين ندي. إبراهيم عليه السلام ببارك القرآن كي الله تعالى فرمائے آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه السلام نقول سوت أغتوي وإنه في الآخرة لمن الصالحين ده بد الصالحين ندي. سليمان عليه الصلاة والسلام وي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام وي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نو پیغمبران او صالحین د جماعت پته ولګی چې دا زمو خدا خیالو عام طور باندې چې شهدا او چته مرتبه صدیقین او چته مرتبه د نبیانو مرتبه نه بعد د صدیقین مرتبه د صدیقین نه بعد د شهدا مرتبه د شهدا نه پس د صالحین مرتبه دا لاندې مرتبه ده. او قران هم ته دا بل خبرم کوي هغه وایي چې صالحین خودم رغټ چې هغه ټول نو او پیغمبران وایي ما په صالحینو کې شامل کړ. ابراهيم عليه السلام وي سليمان عليه السلام وي يوسف عليه السلام وي پته ولګي دا چې قران د کول ګران کار دی. قران باندې په صحیح معنی کې ځان په یو ډېر ګران کار دی. نن مې درس مطالعه چې مې کول نو دعا مې وکړه چې خدای پاک دا ولګ وخت نه کیږي دا ډېر وخت غواړي او دا ډېر چلو ول سره نه کیږي دا ډېر وزګارتیا غواړي. ځکه چې دې اتونه کې چې غور مې دا په تفاسیر کې نه وو غور کوم ده. نو صالحین مطلب دا اوس یو بل خبر ده. گویا کہ اللہ تعالی مونږ ته دا وایي
چې ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين پیغمبرانو د دې بنیاد کې خو پیغمبرانو چې بنیاد کې خو نو د پیغمبرانو نه بعد بیا پدې کې صدیقین امراله پدې کې شهدا امراله او اصل اصطلاح د صدیقین او د شهدا او د څنګه د سورۃ الحدید آیت ده او د صالحین نه مطلب دا دی چې دا سړی چې دا مؤمن دی او اطاعت د الله او د الله د رسول کوي نو د ځان د پیغمبرانو په جماعت کې شمار وګڼي او د پیغمبرانو د جماعت د سلسله د قیامت پورې ختم نه ده. اوس موږ هم د پیغمبرانو په جماعت کې یو زموږ اصل امیران هم پیغمبران دي کته په صحیح معنی کې درست دی الله او د الله د رسول اطاعت کې نو ګویا چې د پیغمبرانو یو جماعت لکه قرآن چې وایي قرآن بل ځای کې وایي کنه پیغمبرانو ته وایي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نو دلته د تمام پیغمبرانو جماعت ته یو جماعت ویلي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات خلاصه ده. دا یو عبادت ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ما مثال څه دی په پیغمبرانو په جماعت کې دا مثال نه لکه یو باندې سړي جوړ کړی خو پایګر یو خخت ځای کمی نو هغه خخت وې زی مجراله مو دا ځای پورا کړ. ا دې معنا دا چې نبی له اسلام ځان جماعت نه جوړ کړي دا د انبیانو جماعت دی. نو حقیقت کې ګوره د ابتدا نه والا تر د اخره پورې ورته نبیینو تذکرہ په ابتدا کې شو او بیا په بل حواله باندې د صالحینو تذکرہ شو چې دا پیغمبران چې دي هر پیغمبر چې کومه دعا کړې ده نو هغه دغه دعا کوي چې خدای ما په صالحینو کې شمار کا. نو په صالحینو د الله خدا څخه چې تم په کې ځان شمارل شي تم صالح کې دی شي. پیغمبر خو نشي جوړېږي او صالح کې دی خو شي او پیغمبر دغه صالحینو په جماعت کې د شاملېدو لپاره دعا کوي. دا د صراط الذين انعمت عليهم دا د منعم عليهم. ګوره بظاهر کې د انعام او د دې دواړو خبر په منځ کې فرق باندې پويږي اوس یعنی دې په مطلب ځان پوي کړي دې په منځ کې ربط څه فرق نه یادوم ربط یادو چې یو طرف ته موږ دا وایو چې الله تعالی د منعم عليهم لار راته خیا او بل طرف ته الله تعالی ما ته وایي چې دا منعم عليهم کې ته په خپل هم شامل دي ته په خپل هم شامل دي. خدا د دومره لوی خلق لار ده چې هغه د پیغمبرانو نه سلسله شروع شوې ده او بیا په پیغمبرانو ختم شوې ده. ځکه چې پیغمبران په خپل د کوم صالحینو د جماعت تذکرہ کوي او هغه معیار دی چې خدای ما په صالحینو کې شامل کړه. په دغه صالحینو کې تم ځان شامل ځکه د صالح لفظ درته وي نو صالح کې تم کې دی. صالح خو پیغمبري نه ده صالح خو تم کې دی. دا چې منعم علیهم دا لفظ ویل شوی دی کوم ډېر به کمال شو چې الله تعالی د منعم انعامونه څه ته وایي دا دغه والا چې کمی کنه دا څه ته وایي دا موبایل والا دا فرنچایز والا کوم دومره انعامونه وروته چا به کراوي دي چا به کراوي نه وځي حالته انعامونه وی الله کبد نور انعام ختم شو. دا الله تعالی سره انعامونه ختميږي نه که پیغمبر نشوي نو داسې یو عنوان د درک چې دا هغه عنوان د پاره پیغمبرم دعا کوي په دې مسله ورسېږي کوم نه رسېږي زي وقفه وكذا